السلام علیکم کتونکو مراد علي خان یم دا وخت په بحرین کې موجود یم تاسو وینئ دا ښایسته سیمه دا ښایسته نظارې دا بحرین دی او مازدیګر دی کوشش مې کوم چې نن مازدیګر ستاسو سره بحرین چې دی هغه شریک کړم د اختر چوټیانې خو تېرې شوې خو بیا هم موسم چې دی هغه ګرمي ده او خوندور دی خلک راځي د دې ښایسته نظارو نه د سوات د سیند د دې یخ سیند د دې چپو نه چې دی خوندونه اخلي د چپې د لږې شان نږدې کومه چې تاسو وینئ چې کله هم ګرمي شي موسم یخ شي نو سوات ډېر خلک راځي دې سیند ته لامبي ومو بیا خاصتا د سوات چې کوم دي سیلګرۍ سیمې دي بحرین مدین کالام دا بحرین دی او دا روټ چې دی اسیره تللی دی کالام ته دا مخکې کالام ته روان دی نو بیا خلک دلته راځي او د دې ځای نه چې دی خوندونه اخلي مازدیګری دی دا نننی مازدیګری چې دی دا به سره په بحرین کې چې دی شریک کوم خوندونه به اخلو دا د بحرین مازدیګر دی ښایسته موسم دی لاک ډاون دی سیلګري خو ډېر نه راځي خو بیا هم لږ ډېر چې کوم مقامي خلک دي هغه ګرځي را ګرځي ښه د دې روډ په غاړه باندې چې دی بیا دا وږو ولاړ دی وږي ورتېږي مازدیګر دی السلام علیکم څنګه یې هی دا وږي چې پکې روتۍ دي د څه نوم وایي دي ته نه کوستانۍ کې نه پښتو کې بټ ورته وایي ها او نینی روتۍ که نه صرف وږي روتۍ څه نوم دی دی ها او ستا څه نوم دی آصف سکول کې که نه کې شم کې خیر میټرکه پورې بر نور سکول نه کې مخکې کم ځای کې دلته بحرین کې که نه ها نو څه کې کالج کې اوس تو کالج نشته بحرین کې شته کالج نه مدین کې دی ها نو هلته ځي نو مدین بحرین په منځ کې څومره کیلومیټر لار ده 1 کیلومیټر 15 منټه ده ها وږي څنګه تنکي دی ریزه سوات وږي نه کته منګوري کوم ځای منګوري نه ولې منګوري په سوات نه راځي نه منګور خو دې د بحرین نه دي ها نو وږي څنګه ارزان دي که ګران دي یو وږی به څو دی 60 روپۍ ټیک ده او دې کې څه ده مالګه ده مالګه بلې پکې څه ولیکې صرف مالګه ها ټیک ده نو څنګه څو خرڅ کېږي اوس خو لاک ډاون دی څوک راځي نه تقریبا د ورځې به څونه خرڅ کېږي 2-3 زړې نو ستا پکې څونه مزدوري کېږي 1500 او چې کله سیزن یې لاک ډاون نه و خلک به راتلل نو بیا به څو مزدوري کېده 2500 3000 پورې ټیک ها نو بس وږي ورتېږي او دا یو بټۍ والا و دلته په بحرین کې د هغې ملاقات مې درسره وکړو د هغې نه تاسو خوندونه واخیستو نور ملګري هم ناست دي ستاسو سره 2 خبرې کولی شو زموږ سوات دپاره تاسو څه نوم لري اشفاق احمد جی اشفاق احمد اشفاق صاحب د کوم ځای نه راغلي خیره دلته مقامي او تاسو چې دلته مقامي مقامي ها نو دا خو سیلګرۍ سیمې دي خاصه مدین بحرین کالام لاک ډاون کې به دې سیمو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی ځکه چې دلته ټول خو زیاتره دلته په کالام کې او بحرین کې مدین کې هوټل انډسټري ډېر زیات ده بالکل ډېر زیات متاثر شوی ها نو هسې اندازتاً څومره نقصان به شوی د دې لاک ډاون د وجې نه خلکو ته کم قسمه مشکلات دي هغه که سره لږ شریک کولی شئ تاسو را سره شریکوي دلته ټولو نه زیات نقصان چې کوم دی هوټل اسوسییشن چې کوم دی هغو ته شوی دی او دې نه علاوه چې نور چې کوم رسټورنټس وغیره وو هغه هم بند شوي دي هغو د وجه هم هغه هم ټول د مقامي خلکو وو صحیح نو د لاک ډاون د وجه خاص کر دې خلک چې کوم دی هغه ډېر متاثره شوي نور دې نه علاوه زموږ د خلکو نور څه کاروبار نشته دلته دغه هوټلینګ ده او دغه رسټورنټس وغیره دي نور دغه دکانونه یو خو دا مطلب سپیسیفیک یو ټایم دی هغه پورې کولاوي او نور مطلب هغه ټیک د نور کله مونږ کتل سیلګري بل تر راتلو چې کله لاک ډاون نو دا ځای به سیلګرو نه ډک
تاسو په خپل راغلي سیند په غاړه ناست یخې هواګانو چې خوندونه اخلي تاسو بور کوئ نه تاسو خو روزانه هلته موجود یې نه موږ بس نه بور کوو عادت شوي یو دلته صحیح مطلب دلته چې سیند هوا د څه کینی نو نور سره سړی تازه کیږي بالکل او بور کې سړی بور کېږي خو بهر وځي نو دا هواګانې لګي ټیک ده زمونږ ډېر ملګري مسافر هم دي لاکډاون د وجې نه باغي نه راغلي په اخترو کې به د خپل خپلوانو سره نه شریک شي که تاسو ته دې ټایم کې څوک یادېږي سلامونه چاته ډالۍ کول غواړئ یا هغې ته څه پیغام ورکول غواړئ زیاتر خلک بهر دي چې څومره دې ټایم ګوري دا ویډیو صحیح ده زموږ د طرفه ټولو ته سلام او که یو څو نومونه پکې یاد کړي او هغه تا ګوري فرض کړه هغه سلام قبول کړي او دې ټایم کې ته یاد کړي خوشي ډېر دي فیاض دی نثار دی او عطاالرحمن فیاض او نثار عطاالرحمن چېرته ناست دي هغه سعودیه کې سعودیه کې دي او نور دبۍ کې هم دي کزنز وغیره او فیملی چې کوم ممبر بس دا سلامونه ورته ورسېدو او په زموږ سات به انشاءالله بیا تاسو شریک کړئ تاسو سلامونه چاته ول غواړئ زموږ دبۍ کې کسان دي نجیب دی تیز ووایه راته سردار دی نجیب سردار اجمل دی اجمل ارشد دی بس مونږ ته هم سلام وکړو هغوی ته هم سلامونه وکړئ او ډېره مننه په کتونکو دا نننی مازدیګر په بحرین کې وو بس تاسو به ترې خوند اخیستی وي د دې ملګرو سره مو ګپ شپ هم ولګو تاسو دلته چې دی وږي هم وکتل نو زه به یو بل مازدیګر به ستاسو سره داسې شریکو د بحرین په دې ښایسته سیمه کې تر هغې پورې خپل کور به مراد علي خان له اجازت ورکړئ د لوی الله په امان